بعضې زنانه وي د هغوی خاوندان غیب شي د مړ ژوندي هېڅ پته نه لګېږي چې دا سړی ژوندی دی که مړ دی نه خط راځي نه ټلیفون راځي نه میسج راځي نه په خپله راځي غیب شي په کلونو کلونو باندې خلک غیب نو دا ښځه به څه کوي دې ته مسله د مفقود الخبر وایي د یو انسان خبر هم بالکل ختم شوی دی خبر یې مرک دی چې هلکه سړی ژوندی دی که مړ دی نو الله رب العزت هر انسان له اهمیت ورکوي او د هر انسان یو زندگی ده ټیک ده که یو بنده زنانه پیدا شوی دی نو الله رب العزت په نسبت باندې هغه هم خپل فضیلت لري او د هغه زندگی ده او د هغه لپاره هم الله ثانیه نه پیدا کوي نو یو انسان رک شو نو دا ښځه به څومره انتظار کوي کم از کم 15 کاله انتظار به کوي عزتمندو که یو انسان رک شو خبرې رانلې او یو ښځې زندگی په خطره کې ده عصمت یې خطره کې دی دغه رنګې نور ډېر مسایل دي ښځه خو چې چېرته مي د یو سړي د وجې نه زندګي تېروي یا پلار د وجې نه خاوند د وجې نه زوی د وجې نه او دلته څوک نشته دی پلار یې نشته زوی هم نشته خاوند یې رک شو دا غریبه به څه کوي نو د دې لپاره دا دي چې دا به عدالت کې کیس دایر کی او داخل کی او قاضي ته وایي زما خاوند رک شوی دی ماله څه لاره راوباسه یا که مثلا عدالتي نظام نه وي یا د ښځې هلته چې کوم دی رسېدل او رسایي ناممکنه وي او ګرانه وي مشکله وي نو د علما کرامو یو کمیټي کوم ځای کې وي مثلا یو لویه دارالافتا ده یو لویه د علما کرامو کمیټي ده غټ غټ علما کرام دي د هغوی هغه کمیټۍ له دې لاړه شي چې ما ته دا مسله را پیښه ده قاضي یا هغه علما کرام به د خپل طرفه چې څومره کوشش کولی شي د هغه سړي تالاش به کوي مثلا سم آسانې طریقې دي څومره ذرایع ابلاغ چې ټي وي کې به ورکي یو اخبار کې به ورکي یو اعلان به ورکي فلانې کس رک شوی دی د هغې ښځه د هغې تپوس کوي که شرطه وي نو زر تر زره د عدالت سره یا د علما کرامو کمیټي سره رابطه وکړي ګینې د هغې ښځه د عدالت د طرف نه هغې ته د ازادۍ پروانه میلاوي نو چې څومره سورسز وي او ذرایع وي او طریقې وي هغه به هغه قاضي صاحب جج صاحب یا هغه علما کرام استعمال کی چې هغه سړي ته خبر ورسوي نو که ښځه خپله زندګي تېرولی شي خپلو بچو سره نو بس ډېره ښه ده هېڅ خبره نشته دی چې خامخا د خاوند نه جدا که یو ښځه بل واده نه کول غواړي خو که کومه ښځه مطالبه کوي چې نه زما زندګي ده زه خپله زندګي تېرول غواړم زه خپل نسل او خپل بچی لیدل غواړم نو بس بیا به قاضي صاحب چې کوم دی هغې له یو 4-5 کاله ټایم ورکي چې 15 کاله ته انتظار وکړه د هغې نه پس به تا ته موږ بیا دوباره حاضره شه نو 15 کاله پس به دوباره ښځې ته لاړه شي که دې دوران کې خاوند رالی خو فبها ډېره ښه خبره ده که رانلی نو قاضي صاحب به چې کوم دی د هغې ورځې نه پس دا فیصله وکړي چې د دې خاوند مړ شو بس داسې دی لکه مړ شو نو چې مړ شي د ښځې خاوند هغه به عدت تېروي نو 4 میاشتې او 10 ورځې به نورې تېرې کړي بیا د هغې نه بعد دا ښځه بل ځای کې نکاح کولی شي که بالفرض ښځه وایي زه 4 کاله 15 کاله انتظار هم نشم کولی داسې علاقه کې اوسېږم داسې ځای کې اوسېږم چې زما د سر د پاسه سوری نه وي او زما خاوند نه وي نو ما ته زندګي ډېره ګرانه ده او ډېر لانجې دي ماحول خراب دی او زه دومره انتظار نشم کولی نو مصلحتاً قاضي یا هغه کمیټي دې ښځې له کم وخت هم ورکولی شي چې کم از کم 1 کال پکې تېر شوی نو که کال پکې تېر شوی بس ښځې ته وایي ټیک ده د نن نه پس دته نوي نکاح وکړه خو دې کې به د طلاق والا عدت تېروي یا مثلا ښځه وایي زما د خرچې بندوبست نشته زه به چا ته انتظارونه کوم زه به یو ښه سړي سره نکاح وکړم چې زما د زندګۍ طریقه او معاشرت مې آباد شي نو بس چې کال پکې تېر شوي قاضي به له اجازت ورکي او دا ښځه به د طلاق عدت تېر کړي دا نکاح به ماته کړي قاضي دې ته فسخ نکاح وایي نو په دې صورت کې به ښځه چې کوم دی 3 بیماریانې تېرې کړي او د هغې نه پس به دا آزاده شي او بل ځای کې به نکاح وکړي که بالفرض خاوند یې بیا را پیدا شو نو بیا به څه مسلې بالفرض بعض وخت 10 کاله 20 کاله پس سړی را پیدا شو نو بیا هم عزتمندو هغه اول خاوند ته به دا ښځه میلاویږي د هغه حق زیات دی دا بل سړی به ورته وایي ما ته ازاده کړې
او بس بیا د هغې نه بعد چې عدت تیر کړي هغې سره به نکاح وکړي نکاح نه هم هغه سره نکاح ده بس هغه خپل خاوند ته به اول ته پاتې شي